ځان پوه کا رزق په عقل نه دی الله رزق په عقل نه ورکوي الله تعالی رزق په عہده او په منصب نه ورکوي رزق الله په خانه باندې نه باندې نه ورکوي توجه رزق په الله سوای رزق یو جمله مې بس اشرف علي تعالی سے ذکر کوي او سړی ټول تقانا وړه بس شي انا دا غنم په خر باندې وړل نو په خر کې کوم ګورې دي کنه د دوړو طرف ته چې واسه راځي هغه څه وي مټي جواب او باندې تاسو په کار کوئ جواب اینه دې باندې جواب راځي توجه ابو باندې چې دغه ته جواب وي هغه صندوق ګورې چې په شي په خر دې څه وي هغه انډې په انډې کې یو طرف ته غنم اچول نو عقل خو پکې نو چې د یو طرف ته به دا غنم واچول نو دا انډې به د خر نه په یو طرف ورسېدو نو د بل جانب بل اړخ ته توله برابرولو لپاره جدید اصطلاح کې بیلنس برابرولو لپاره شګې واچوله یو طرف ته قاري صاحب شګه ده بل طرف ته غنم دي اوس یې کور ته دا خر روان کړي کور ته غنم وړي صاحب عقل دا عقل خاون سړک په غاړه ولاړ دی خلکو نه سوال کوي دې دې کچھ دې دې سوال کوي دته چې کتلی په خر باندې یو طرف ته غنم دی بل مشګه دا عقل والا ته وي دا سکه دی وته کور ته غنم وړم وي چې غنم وړي نه په دې شګه سکه وي دا شګه مې زکه چولې چې دا انډه په یو طرف ورسېدا نو دا انډه مې په قابو کړی دا پورې مې قابو کړی دا نو صاحب عقل وته وي چې تا شګه چوله خو غنم باندې تقسیم کړو نیم غنم باندې یو جانب یو اړخ ته چولیو نیم غنم باندې بل جانب بل اړخ ته چولیو نو داړو طرف ته غنم راغلیو شګه ته ضرورت نو تا یو طرف ته شګه واچوله بل طرف ته غنم واچول د خر د بیخ دنیا دوبه دی ورته وي دا تا چې ماته کومه د عقل خبره وکړه نو دا عقل خو مال الله نه راکړي دا تاني څه کوي دا عقل خو مال الله تعالی نه دی راکړي خو ته وګوره عقل نه دارم دی ورته مال الله تعالی عقل نه دی راکړي خو غنم راکړي کور ته وړم عقل نشته او غنم شته عقل نشته او غنم شته عقل نشته او غنم شته او دته وي ګوره ماله خو الله عقل نه دی راکړی لیکن رزق یې راکړی دی او ایتاله عقل درکړی ته ما پوهې خو بیا هم سوال کې نو دلته اشرف علي تاني صاحب وایي چې رزق په عقل نه دی ټول به وایي رزق په مقدر دی وایي رزق رزق د وجب اولاد بچي د مدرسې نه پاسې بچی ته قرآن وخیا بچی ته حدیث وخیا شریعت ورته وخیا طریقت ورته ها سکول ته بولېږه کالج ته بولېږه یونیورسټي ته بولېږه موږ له مال سکول ضروري دی مال کالج ضروري دی مال یونیورسټي ضروري ده ها مال ډاکټر ضروري پښتنو کې پریز نشته موږ ډاکټران پکار دی وای ډاکټران موږ پښتنو په جګړو کې پی ایچ ډي کړی دا موږ له وکیلانو او ججانو دا لارې ټولې ګډې وډې دي چې په هوا کې چکر وي پایلټانو دا روډونه ټول الټه پلټه دي موږ انجینرانو کالج یونیورسټي مال سوري ده خو دیر څه سری مال مسجد کې په مصلی باندې امام اوس قدرتي आवाज نه قدرتي مولا سره نه لګي قدرتي ډاکټر پکار دی انجینر پکار دی ساينسدان پکار دی او چې ما مولا توجه دا مولا خبره دې مولا هماله مسجد د امام پکار دی روزه را لتاراو د پر د قران حافظو پکار د باطن اصلاح د پر پیر او مرشد او پیر حزب الله جان صاحب پکار حزب الله جان صاحب پکار اور ما ته قران خو شیخ القران پکار ما ته حدیث خو شیخ الحدیث پکار قرآن تجوید خو مال د قرآن قاری د قرآن تجوید اوس الحمدلله خیر پښتونخوا کې پهله صرف قاری پیاز په نمک باندې اوس الله پیزا جوړ کړه نو قرآن بس دکو خو قرآن با د عربی په لهجه کې وایي په کومه ژبه کې مولانا بجلیګر صاحب رحمت الله علیه فرمایل وی قرات لاړ یو امام پسې مونږ وکړ بیا مې خلکو ته چې دا د څنګه قرآن وی وی غیر ته چې دا تیراوال قرآن قرآن په عربی کې وایي پس کې مونږ چې کله سکول کالج یونیورسيټي کې توجه مونږ چې کله سکول کالج یونیورسيټي کې او مونږ به انګلیش دکاو جواب ماشومان راکې مونږ چې به انګلیش دکاو ټي ایچ ای اواز پی ډي ټي ایچ ای ساواز डी एच ई बोलो टी एच ई नमों ची कलस दकाव कारी से अपनो टी एच ई दिव मां सरवाजे मख के स्टूडेंट तभी मां बैठा हुआ टी एच ई सा आवाज कही मां तई मुफ्ती से टी एच ई गा
ما ورته THED اما ته نه THE دا ما ورته دی اما ته وی دا ما ورته دا THE دا ودی وای ما ته مفتی صاحب دا برټش لهجه ده لکه انګلیش د پاره چې ته د انګلیش لهجه زده کې نو قرآن د پاره د عربی لهجه قرآن د پاره د عربی لهجه او مونږ تکه قرآن تکه امام تکینا ما یو بابا ته مونږ خو د التحیات مې وته وی ما بابا وایا التحیات هغه ما ته وی التحیات ما داسې وای التحیات بابا ما ته وی التحیات د التحیات معنی دا ده چې د ها کسره وي ټول پیشکشه لله الله لري او که چا داسې وي چې التحیات الف لام دې په داخل کړ التحیات نو حیات تسعى حیات مارته وي موسی علیه السلام قرآن کې ذکر دي نو که چا داسې چې التحیات معنی به دا چې ټول ماران لله خاص الله لري نو ته په موږ کې الله ته ماران نیر کې دا ستامون دي نو ماته بابا وایا التحیات هغه ماته نه التحیات ما داسې وای التحیات ماته بابا وای التحیات ما بابا غلط دی وی ماته مفتی صاحب څنګه مې غلط وی خو چې څنګه زور دا کدا سه زور ما خبره صرف د زور خو نه ده زور زیر ته وګوري ستا قرآن زده که مونځ زده که جنازه زده که حج زده که عمره زده که او د مسجد د امام قدر وپېژنه خفه کېږه ما ابوبکر صدیق جړل امی عائشہ صدیق ته بابا جان ولې جاړي ابوبکر صدیق کو جاړم پدې چې نبی سره تعاون وکم خو چې زه ورکون کې شم او نبی صلی الله علیه وسلم اغستون کې شي الید العلیا خیر من ید السفلا ورکون کې لاس د اغستون کې لاس نه ها پورته لاس د ښکته لاس نه غوره دی ابوبکر صدیق وایي زه جاړم پدې چې زه ورکون کې شم او خاتم الانبیا اغستون کې شي ولې زما لاس به د پیغمبر د لاس نه غوره ځکه زما مال د خپل مال وي او چې کوم ځای خرج کوي هلته دې خرج کوي دا د ابوبکر صدیق عشق او محبت دی خپل مال ورکوي او جاړي او پوښتنه تا د خلکو نه 100 روپۍ راغونډې کړي او میاشت پس چې امام له تنخوا ورکړي نو څنګه یې ورکړي استاده دا تنخوا دې واخله خو دې میاشت کې دې هفته چوټي کړې سمه ډیوټي کوه دا ستا د کارخانې نوکر دی دا ستا د پټي نوکر دی دا ستا د اجرې نوکر دی د خیرن بچیا الله دې د علماو د مصلي د وارثانو قدرداني موږ ته ستا به خاني زاله ومنم چې ته د جیب نه تنخوا ورکړې خلکو نه مې پیسې راغونډې کړي څه پوجې اوچتېږي را خلاصېږي او دې ته وګوره امام سره ضروريات شته که نشته امام سره غم خادي شته که نشته امام صاحب که یو ټایم جمع له رانغي که دویم ټایم جمع له رانغي نو دا یو نیم غوړ غونته ورته څه وایي استاد چې بیا نه وي چېرته امام دا تپوس کوي ته روزانه ورکې چېرته دا یې ویلي دي د اولاد د بچو صحیح تربیت کوو د زنانو تربیت کوو دا د بناتو مدرسه ده زنانه په پرده کې راځي زنانه په بورکه کې راځي که نه راځي امریکا دا بورکه غواړي وای دا پرده غواړي دا حیا غواړي امریکا نکاح غواړي که پارٹنرشپ څه غواړي سمجھنے والے سمجھتے ہیں دې وجه نه زندگی د سنتو مطابق جوړه کړو مشرانو ادب وکړو په کشران شفقت وکړو د علماو قدر احترام وکړو د ختم نبوت دفاع وکړو به ان شاء الله چې دا چار کم جماعت کم تنظیم کم پارټي سره تعلق زما دي سره کار نشته د قرآن خدمت وکړو ان شاء الله خدمت وکړو ان شاء الله منځونه وکړو ان شاء الله ختم نبوت دفاع وکړو ان شاء الله دعوت او تبلیغ وکړو ان شاء الله تبلیغ ورته چې مسجد ته راشي ټول به تختو نه چې ان شاء الله ونکړو تبلیغ ورته چې راشي کینو به سره خدمت وکړو ان شاء الله او د ختم نبوت دفاع به څوک کوي کله چا تعلق سنو کدا چا تعلق کم جماعت کم تنظیم کم پارټي سره زما دې سره رستکار نشته زما مسله د پیغمبر د ختم نبوت دفاع ده کدا چا تعلق مسلم لیگ سره کدا چا تعلق ANP سره کدا چا تعلق PPP سره کدا چا تعلق PTI سره چې کوم پارټي کې یا پکې راشه زما د پیغمبر د ختم نبوت دفاع کوو به ان شاء الله دفاع لپاره یو کیږو به ان شاء الله دفاع وکړو ان شاء الله د هرې جنډې احترام کوم د هرې جنډې قدر کوم خو د پاکستان جنډه د 14 اګست نه څو ورځې مخکې بلکې د اګست په میاشت کې په هر کور د پاکستان جنډه غواړم په هر ګاډي د پاکستان جنډه غواړم په هر جیب د پاکستان جنډه غواړم لګوي به ان شاء الله پاکستان به د خوشحالۍ اظهار به کوي به ان شاء الله تاسو دوی خپه کیږئ ما زما خبرې تاسو ورېدلې خو زما دا خپله لږ ټیک نه ده خو تاسو پته ده که نه
دا پاکستان کې چې څومره جنډې دي که دا پاکستان ختم شو او د پاکستان دا جنډه ختمه شوه دا پاټې به وي شابه لږه خوله خوځوئ دا پاټې ماټې به وي پاکستان دفاع به کوو به پاکستان دفاع به کوو انشاءالله پاکستانیان خو یې که د انډیا مهاجر دي پاکستانیان یې چې په پاکستان خوشحاله یې په دې ملک باندې خوشحاله یې د دې چې کومې قربانۍ په هغې خوشحاله یې ذی الحجه دا د حج والا ذی الحجه حج والا ذی الحجه دا د حج میاشت هم ده ایجي صاحب دا د قربانۍ میاشت ده تا قرباني کړې ده په 18 ذی الحجه باندې عثمان غني قربان شو دا د قربانۍ میاشت ده دا د ابراهیم علیه السلام د ولولې توحید د بیان میاشت ده ملت ابراهیم حنیفه تا بیان کې ویډیو اورېدلی صحابو تپوس وکړه چې قرباني څه شی دی میرے نبی نے فرمایا سنت ابیکم ابراهیم هغه د ابراهیم علیه السلام سنت مساجد مدارس مراکز خانقاهونه آبادول دا د ابراهیم علیه السلام سنت دي هر قسمه قرباني کو د ابراهیم علیه السلام سنت دي علاقې سره محبت دي سنت دي د ځان دفاع کو د جان دفاع کو د ملک دفاع کو د اسلام دفاع کو دفاع وکړو د ختم نبوت ان شاء الله دفاع وکړو ان شاء الله علي بیت دفاع وکړو ان شاء الله اولاد بچو مدرسو ته لیګو سکول ته به لیګو به ان شاء الله کالج ته به لیګو ورسري چرته به لیګو مدرسې ته څنګه وایم چرته به لیګو مدرسې ته هغه والدین ته مبارکباد ورکوم چې د چا بچي سکول تمزي او مدرسې تمزي مبارکباد ورکوم او چې د چا بچي صرف سکول ته ځي او مدرسې ته نه ځي نو خبره سکول کې بس زده کوي CAT کیټ منه بلی DOG ډاک منه کتا نو چې ماشوم کور ته راشي مور ته وایي بلی او پلار ته وایي کتا چې کیټ او ډاک سکوي چاته به کیټ چاته به ډاک وایي خیره نه دا کیټ او ډاک نه تېر شه اولاد بچو ته به کیټ او ډاک ښایي خو قرآن به ورته ښایي کیټ او ډاک به ورته ښایي خو قرآن به ورته ښایي دا اولاد د بچو صحیح تربیت وکړو دا ختمونه د الله مبارک ګرځي چا چې ماته دعوت راکړی د هغې عقیدت او خلوص او محبت الله د ډېر خیر او برکات نصیب کړي مسجد امام او خطیب صاحب نور دیگر قرا حضرات علما او حضرت شیخ صاحب الله د ټول ته کامل خوشحالي نصیب کړي خیر د رحمت باران د الله نصیب کړي باران به څنګه کېږي یو خفه کېږي مده یو جمله وایم ما ته پته نشته خو زه ټول خیبر پښتونخوا کې سبا زم بنو ته روان یم د هغې د وجې دا سبا پروګرام ستاسو د وجې ما یو ورځ مخکې کړو پخوا چې به د باران ضرورت راغی نو خلک به د باران مونږ دپاره بار ورته هغې ته به یې نماز استسقا وي خلکو یې زارې لوځو منت لوځو نو 2 رکعته مونږ به کوو نماز استسقا پخوا دا وو که نه او خفه کېږم د باران ضرورت شته که نشته وایي نشته شته که نشته شته که نشته چې د باران ضرورت شته خفه کېږم د دې باران مونږ دپاره څو کاله وشي تاسو نه یې وتي اړه وتې نه نو تاسو پوره یې کړه هغه سنت طریقه در نه پاتې ده ما په ثوابې کې وي ما په 400 کې په سواد کې په باجوړ کې پرون دا خبره کړې وه سنت طریقه دا ده موږ نه د اکبر باچا لټان جوړ دي خو چې امام دوا کوي په مړي کې دوا کوي په جنازه کې دوا کوي اور د مونږ نه پس دوا کوي نو موږ امام صاحب چې استاد جي لږ باران دپاره پکې خوږ شه نور هغه وتو والا موږ نه یو اب بهر به وته ماشومان به بوتلو چې الله له ترس راشي رحم راشي ګړي بيزي غواګانې میخي بوزه 2 رکعته مونځ وکړه ایجي صاحب که باران کوي که نه کوي هغه د رب کار دی خو 2 رکعته مونځ د نماز استسقا دپاره د ساختي په مونځ کې بار وځه تا چې د اختر مونځ کم ټیم کو هغه ټیم 2 رکعته مونځ وکړه د پیغمبر سنت به جمع دي شي سنت به جمع دي شي خبره دا مونږ به کوي خو مونږ ته ځان معلوم دی امام صاحب یو ځل د استسقا مونځ دپاره خلک راجمع کړل توجه حاجي صاحب توجه امام صاحب د لاس نه ګړۍ کوله وکړه خلکو ته دا ګړۍ مې مونږ ته وایي د چا ده یو چې مولوي صاحب دا سماغ ده هغه بل وایي چې دا د امام صاحب ذاتي ګړۍ وه بل وایي چې دا سما ده امام صاحب ته یې داسې چل کوو چې د باران دا مونږ نه کوو راځئ بس ما ته معلوم شوې ځې چې واپس مونږ کې بلا کمزورې دي منظر ما ټوله سما موسی علیه السلام باران مونږ دپاره یو ځل لاړ توجه په دویم ځل بیا لاړ توجه په درېیمه ورځ بیا سوال وکړ ربه باران وکړه رب ویني نه کوم موسی علیه السلام عرض وکړه ربه ولې نه کې په پیغمبرانو کې ایغ نیغ جلیل القدر شغل بیان موسی علیه السلام موسی کلیم الله ربه باران وکړه رب ویني نه کوم ربه ولې نه کې توجه رب نے فرمایا او موسی علیه السلام د باران مونځ دپاره چې د کوم خلک راجمع کړي که نه په دې کې یو کس چغلي خور دی د هغه یو چغلي خور د وجې په ټولو باران نه کوم ما په مردان سټي کې بیان کوم ویم د موسی علیه السلام په قوم کې یو چغلي خور نه باران نه کېده اور اوس وایه اوس زوره وایه که نه اوس بېشماره اوس پکېږې ما بېشماره به یي
خو د پاکستان نه بار مونږ خو ټول اولیاء کرام یو مونږ خو د تقوا او د پرهیزګارانو ډک یو څه نو مونږ خو د کړچ موبایل والا یو مونږ خو د پبجي والا یو فری فایر او لډو والا یو فری فایر ماران جنګو را جنګو د ماران جنګو لډو که وله ووړه ته خو دې والی په داسې خلکو بل موسی علیه السلام ته رب فرمایي یو کس دی دا پاسې بار اوسئ نیغ مه کېږئ دا یو کس بار کې بیا باران کوم موسی علیه السلام قوم ته خطاب قومه الله باران رحمت کوي ما ته متوجه شه توجه الله رحمت معامله کوي باران رحمت راوري تاسو کې یو کس دی هغه د بار وځي هغه د وجې باران سټاپ دی الله رحمت نه راوري چې قوم ته خطاب وکړو ټولو خلکو باران نه جوړل اذان له په جوړا شه پښتو کې متل دی د غل په ګیره خرسي سړی ځان له په جړا شو چې ربه هغه ذلیله سیمه ربه هغه ګناهګار سیمه ربه ټیک ده چې زما د وجې په ټولو باران نه کېږي خو که زه دلته نه بار وځم دا خلک به راته وایي چې هغه ذلیله داو هغه بدبخته داو هغه ګناهګار داو ربه په خپلو کړو پښیمانم ربه زما توبه ده بیا به چېرې م دا ګناه نه کړم درنګ سات تېر نه و چې په شړک باران شو سبحان الله موسی علیه السلام وفرمیل ربه عرض یې وکړه ربه څوک بار شوي نه دي بار څوک وتي نه دي څوک خو بار وتي نه دي که ته وګوره څوک بار وتي نه دي ربه فیصله دې بدله کړه که آیین کې دې ترمیم وکړو څه کې آیین کې دې ترمیم وکړه فیصله دې بدله کړه دا کیسې پکې کېږي خلکو دپاره رب نے فرمایل او موسی علیه السلام چا د وجې چې مې باران رکاو کړی هم د هغه د وجې مې په ټولو باران وکړو سبحان الله پیر صاحب خبره ذکر کړه د خانقاه اثر راووته ها د توبې اثر راووته ها چې یو سړی ګناهګار د الله دشمني خو چې توبه وباسي هغه نه ولي الله جوړ شي په تېر شوي ژوند باندې زما هم توبه ده د ټولو توبه ده زموږ په تېر شوي ژوند توبه ده ای د مرګ پتنګ وایي زموږ د ټولو په تېر شوي ژوند باندې تېر شوي ژوند باندې کبیره کبیره ګناهونو باندې پردي حق را باندې ادا کوو پردي حق به ادا کوو پردي حق به ادا کوو پښتونه د لور خور حق به ادا کوو خور حق به ادا کوو حق به ادا کوو دا خبرې پرېږدئ 3 ګنټې په دې لیکچر ورکوم د حقوقو حصول حق حاصل کا پلار نه حق حاصل کم مور نه حاصل کم خور نه حاصل کم تر نه ماما نه حاصل کم یو د حقوقو حاصل ډول دي یو د حقوقو ادایي ده حق ادا کم زه د پلار حق ادا کم زه د مور حق ادا کم زه د خور او د ترور حق ادا کم زه د امام د ګاونډي حق ادا کم زه د قرآن او د حدیث حق ادا کم زه د الله او د پیغمبر د ختم نبوت حق ادا کم یو ادا کول دي یو حقونه حاصل خفه کېږئ ما کچرو کې چې خلکو وکیلان نیولي دا یې دې له نیولي چې په ما د چا حق دی چې ادا یې کړم او که دې له نیولي چې حق حاصل کړم چا به در وایي چې څه کړم مونږ حاصلولو واله یو چې حاصل یې کړم بل حق ورته پرېږدم حاصلول حقونه به ادا کوو حق به ادا کوو د لور حق به ادا کوو د خور حق به ادا کوو امام حق به ادا کوو رب فرمایل موسی علیه السلام د هغه د وجې باران وکړو موسی علیه السلام کوهي ته لاړ رب ته رب هغه چا د وجې چې باران نه کېدی ایچ صاحب او بیا یې توبه وکړله او بیا د هغه د وجې باران دا کس راته یو نظر وښایه د ده انټروډکشن د ده تعارف پهچان غواړم چې دا کس وپېژنو پهچان یې پکار دی که نه دی پکار رب نه فرمایل او موسی علیه لاړ شه جنازهګاه کې به جنازه پرته وي جنازه به هم وکړي جنامه ته متوجه شئ تاسو یې نه په پښتو په جومات کې برند کېږي پرېږده جي صاحب ما ته متوجه شه زه هم سل راوستم راځئ دې خوا کې توجه ما ته متوجه شه څه غواړم په زوره څه غواړم کېنه جي صاحب کېنه بس پرېږده کېنه ما که دا ټول اولیاء کرام بزرګان دي څه غواړم رب نے فرمایا او موسی علیہ السلام لاړ شه جنازګاه ته به د هغه جنازه راغلي جنازه به یې وکړي او به یې وویني موسی علیہ السلام چې 7 جنازې پڑے ہوئے سو جنازې وہ جنازو چې ووړ جنازې بیا حیران چې په دې وو کې به لا کم یې پته بیا هم ونه لګېده واپس ربا ما د وو کسانو جنازه وکړه ما ته د هغه سړي پهچان ونه شه معرفت ونه شه ربا ما خو هغه سړي ونه پېژنده رب نه فرمایا او موسی علیه السلام دا قیمتي جمله وره او موسی علیه السلام هغه چې ژوندی و ما په ژوند کې ذلیل او رسوا نه کړ د مرګ نه پس به مې ولې شرموه
زه ستار العیون ستار من ستر مسلما الله ستار دی په خلکو پردا چي نو چې الله زمون په عیبونو پردا چي په یو بل پردا چي او کنا بچو اچو کنا بچو سني اوریدلې خبرې خورو را خورو د سړک په غاړه ناسو د جمعات مخې ته ناسو په کرسو کټونو کې ناسو او پیټیم رادستی چې څوک په لار تیش ودیلید خپلان کې یو ناب کې دا یو دومره شو هغه بل دومره شو بل دومره شو چېرته ځان ناب که چې ته څومره شو ته خلق ناب کې تا ټول عمر خلق چیک کول تا ټول عمر خلق تلول خپل ځان کوتل چې ستا رب سره څومره تعلق دی د هر چا عزت احترام وکړو او زمونږ تعارف جماعتونه تنظیمونه او پارټۍ نه دي انټروډکشن پارټي نه ده ما ته به پارټي نه یادې ما ته به جماعت نه یادې زموږ پہچان وایي کلمه طیبه ده پہچانو مولانا الیاس کاندهلوي رحمت الله علیه پیژنې که نه پیژنې پیژنې که نه پیژنې مولانا الیاس یې په خپل ملفوظات کې لیکلي وایي په ځمکه چې کاغذ په کاغذ کلمې ولا کاغذ راواخلو ښکل یې کړو په سر یې کېږدو محفوظ الماره کې ږدو ها په کاغذ چې کلمه ده د هغې تعظیم احترام ادب کوو لکه مسلمان ګناهګار ولیني په ګناهونو کې لت پت ولیني چرسي پوډري ولیني که د مسلمان تعلق ستا په دې کلي کې کومې پارټۍ سره ولیني که په کور یې کومه یو جنډه لګولې ولینئ په زړه کې کلمه ده کلمې د وجې د هر مسلمان قدر به کوو انشاءالله زموږ پہچان به جنډي ډنډي اور تنظیمون اور پارٹی کا کلمہ وہی شب ہم خادی راشا درشا پا کم بنیاد کو مستاقیل دا زمین دا محبت دا پیغام روڑ دا پیغام ہم قبول دے دا پیغام ہم قبول دے پہچان زمان سشے دے پہچان زمان سشے دے عروف زمان سشے دے انٹروڈکشن زمان سشے دے اور تاستا بیو درخواست اخیر کے داو کم چې د چا چا آئی ډي شته او پیش ته نه بره پې ولیکې توجه څه شی ټیکسس کې شعر وکړې بره پسې ولیکې څه شی درمیان کې ولیکې ختم نبوت ختم نبوت ورلاندې زمان هم ولیکو شعر یې کړو چې د چا دړ کېږي پرېږده دړې شي ختم نبوت دفاع به ټول کوو انشاءاللہ خبر باندې اکتفا کوم د موت سے ڈر ہے نہ جینے کا ارمان ہے ایک جان ہے ناموس رسالت میں قرآن قربان ہے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید گناہوں معاف کا مشکلات رفع کا حاجتوں پورا کا دا بناتو دا مدرسہ تا دوام استمرار نصیب کا ټول ته خیر او برکات نصیب کا ټول ته دنیا و آخرت خوشحالی نصیب کا مال حال کے برکات کا مسجد امام سے ته خیر او برکات کا حضرت شیخ سے ته اللہ کامل خوشحالی نصیب کا گرجا پر سمر مساجد مدارس کی اللہ دوام استمرار نصیب کا د دین چې سمر شو بي په کوم طریقې سره د دین خدمت کوي الله دا ټول خدمات قبول منظور کا دا مسجد دین محور مرکز وګرځوا د ټول حاجتونو پورا کا مشکلات ټول حل کا خیر د رحمت باران په قدر د حاجت باران رحمت نصیب کا الله په د چا چې اولاد نشته اولاد نارینه نصیب کا د چا اولاد نافرمانی فرمان بردار کا چا روزگار نه حلال روزگار بندوبست کا د چا چې رښتینه دي شي او د چا چې ودونه نه دي شي او په دې حاضر مجمع کې موجود دی او د اخواني خلینی ودی الله د ودونه تنظیم وکړه د نکاحونو تنظیم وکړه او چې د چا ودونه شي کور یې آباد دي خو د خزه خاون کور کې جوړ نشته اتفاق نشته مینه محبت نشته سار او ماخام په کور کې د خزه خاون پینل میټونه دي الله اتفاق اتحاد نصیب کړه مینه محبت نصیب کړه مسافر ته دعا او کې اعلی کلمت الله د پر مسافر مدرسو کې مسافر دعوت او تبلیغ د پر مسافر رزق حلال د پر مختلف ملکونو کې مسافر رب د ټول مسافر حامین ناصر او مددگار شه دا حاضر مجمع مخبور مشکور کا الله باران رحمت نصیب کا ربا د قهر د صادر لري کا د خپل رحمت صادر په باندې راخور کا زمون حاضری د خپل رضا سبب ذریعہ وګرځوا مونږ ټول راضي شه ختم نبوت دفاع د پر ناموس رسالت دفاع صحابه علی بیت ناموس دفاع د پر دینی مدارس دفاع د پر او د پاکستان د دفاع د پر ناموس قبول کا د مرګونو چې د مینې د محبت او عقیدت اظهار وکړ کامل خوشاله نصیب کې زه په دا خبرو باندې اکتفا کوم مونږ به د ماښام په لار باندې کوم ځکه مخکې پروګرامات دي تاسو خپل د مونږ ترتیب برابر کې الله زموږ ټول راضي شه صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین آمین